په صحابه کرامو کې جلیل القدر صحابي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی چې د اسلام خواهش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار دا دعا کوله، الله تعالی و د اسلام ته عزت په عمر باندې ورکه، په بل روایت کې راځي په عمرینو باندې ورکه. له دې څخه مراد یو حضرت عمر فاروق او بل ابو جهلو. الله تعالی چې حضرت عمر فاروق کله په اسلام باندې منور کو، د اسلام په خاطر باندې د خپل مختصره زندگی و دین ته وقف کړله. الله تعالی د ده نوم په عشره مبشرو کې ولیکئ. الله تعالی و ده ته دومره غټ عزت ورکو چې 24 لکه مربع میله مځکه د ده په خاطر باندې د دې اسلام او د دې توحید کلمه پر دومره پراخه مځکه باندې، دا څه معمولي مځکه نه ده، دا د ده په اسلام راوړلو په خاطر باندې الله تعالی د ده په خاطر باندې پر دومره مځکه باندې دا خپله کلمه خوره کړله. اسلام ته یې غلبه د ده په خاطر ورکړه چې کله د اسلام راوړی له هغه وروسته بیا لمونځ ښکاره شروع شو. د ده تر اسلام راوړلو مخکې لمونځ پټ کېدی، یو چا لمونځ هم ښکاره نه سوی کولی، دا دومره عظیمه فریضه ښکاره نه کېدله. لیکن چې کله د اسلام راوړی بیا په مکه مکرمه کې د لمانځه دپاره اذان وسو، بیا قریش او د عربو سرداران او مشران ټول حیران سو چې مسلمانانو څومره جرأت کړی دی چې نن د لمانځه دپاره په دومره لوړ مقام باندې او په دومره ښکاره مقام باندې دی اعلان کوي او د لمانځه دپاره خلک راغواړي. نو چې کله یې وکتل حضرت عمر فاروق الله تعالی مشرف په اسلام باندې ګرځولی دی. لیکن د ده حالات اوس وګورئ، د سهار په وخت کې په لمانځه باندې ولاړ دی، د فیروز په نامه باندې، فیروز ابو اللؤلؤ دا یو کافر دی، په ده باندې په محراب کې وار وکړو، ده یې په خنجر باندې وویشتی. چې کله یې په خنجر وویشتی ده ته خپل حالات معلوم سو چې زما حالات یو څه نازک دي. نو خپل زوی عبدالله یې راوغوښتی. عبدالله ته وایي چې ته ورسه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها ته ووایې که چیرې زه له دنیا څخه رخصت سوم له دې څخه اجازه واخله، ورته ووایې که چیرې ستا خوښه یي زه به له خپلو 2 ملګرو سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دویم ملګری مې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. ای ام المؤمنین که چیرې ستا اجازه وي زه به دا خپل پلار له هغو 2 خپلو ملګرو سره شخ کړم. چې کله عبدالله روان سو حضرت عمر فاروق ورته وایي چې ای عبدالله ای بچی دلته راسه، پام کوه چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها ته داسې مه وایه چې ما ته امیر المؤمنین ویلی دی، بلکې داسې ورته وایه چې ما ته عمر ویلی دی. هغو دومره خیال کوئ، هغو سره د ام المؤمنین د محمد رسول الله د کور والا هم دومره عزت او قدر ورسره دی. وایي صرف د عمر په نامه باندې مې اوریاد که چې عمر اجازه غواړي، لیکن هلته د ادب او د احترام دغه مقام دی. وایي ای بچیه ام المؤمنین ته ووایه چې عمر اجازت غواړي، که چیرې ستا خوښه یي زه به د خپلو ملګرو په څنګ کې له هغو سره دفن سم. عبدالله چې کله رالی ام المؤمنین ته وایي، حضرت عایشه مبارکه رضی الله عنها ته وایي چې زه خو خپل پلار عمر رالیږلی یم او عمر اجازت غواړي چې زه به له خپلو ملګرو سره له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او له حضرت ابوبکر رضی الله عنه په څنګ کې که چیرې ستا اجازه وي زه به دا خپل پلار دورې دفن کړم. دا پلار دا پیغام راته پرېښی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې دا ځای خو ما د خپل ځان دپاره معلوم کړی و چې د دوی په څنګ کې به د محمد رسول الله په څنګ کې به زه دفن کېږم.
لیکن چونکې د امیر المؤمنین د حضرت عمر دا خواهش دی زما له طرفه دته اجازه ده. عبدالله د عمر بچی چې کله رالی خپل پلار ته وایي چې خوشخبري به تا ته بیان کم. ام المؤمنین اجازه راکړه چې د خپلو ملګرو په څنګ کې د خپل بابا جان دفن کړه. حضرت عمر بیا و خپل بچی ته وایي وایي ای بچیه چې کله زما جنازه وسي تر جنازې وروسته دا زما د جنازې کټ بیا له حجرې سره کښېږده. دویم واري بیا ام المؤمنین ته ورسه له هغې څخه بیا پوښتنه وکړه. هغې ته ووایه چې داسې نه چې تا زما د پلار په خاطر باندې دا کار کړی وي. ستا خواهش داسې نه وي چې ته له محمد رسول الله په څنګ کې ځان دفنېدل غواړې. که چیرې ستا د زړه خواهش وي ما بیرته و جنت البقیع ته یوسئ. نو کله چې د حضرت عمر فاروق جنازه وسوله تر جنازې وروسته یې دی د حجرې و مخ ته کښېښوی. عبدالله چې د ده بچی د بیا و ام المؤمنین ته ورلی وایي ما ته خو بابا جان دا وصیت بیا کړی و چې تر جنازې وروسته بیا یې ولې له ام المؤمنین څخه اجازه وغواړه. که چیرې د دې خوښه وي دا له محمد رسول الله او د ابوبکر چې خپل پلار یې دی د هغې په څنګ کې خپل قبر غواړي ما بیرته جنت البقیع ته یوسئ زما خاطر دی بیا هم نه کوي. نو حضرت عایشه ورته وایي یا امیر المؤمنین ته زما اجازه ده زما په دې باندې څه خوا نه بدیږي. ما په خپله خوښه باندې دته دا اجازه اول وارې هم ورکړې ده. له هغه وروسته یې د بیا د امیر المؤمنین جنازه واخیسته د خپلو دواړو ملګرو په څنګ کې یې پټ. نو دا هغه شخصیت لیکن د ده د زکندن حالات ګوري دته چې ځان معلوم شي چې له دنیا څخه رحلت کوي. د خپل بچي د عبدالله په زنګون باندې سر ایښی دی. عبدالله ته وایي ای بچی دا سر مې پر مځکه باندې کښېږده پر خاورو باندې. چې کله یې بچي سر پر مځکه باندې کښېښوی عمر فاروق له خولې څخه دا آواز وسي هلکت یا عمر هلکت یا عمر ان لم یغفر ربک. عمر هلاک سو. عمر به له دې دنیا د هلاکت په شان د هلاکت په حالاتو کې ځي. ان لم یغفر ربک که چیرې دته خپل رب مغفرت نه وکړي بیا هم عمر په خپل عمل باندې په دومره غټ تبلیغ باندې چې د ده پر خاطر باندې دا اسلام او دا لمن ښکاره سوی ده د پر هغه باندې هېڅ بروسه او پر خپلو اعمالو باندې هېڅ توقع نه وله. هغو ته هېڅ نظر نه دی کړی. په دې وخت کې هم دی دا وایي که چیرې د الله تعالی مهرباني پر ما باندې نه وي الله تعالی و ما ته بخښنه وکړي عمر به له دې دنیا د هلاکت په حال کې ولاړ شي.